الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت ففضل کرم و احسان سره سور لسم فاره ختم شو او سورة النحل چې کوم ختم شو. اوس به د 15 سپاره ابتدا کیږي، آغاز به کی او دا ابتدا او آغاز دا د سورت بنی اسرائیل نشه. بنی اسرائیل اسرا چې دا پړم بنی آیات کې راغلي، د بیا ایل چې دی وغیرہ دا چې دا بیا په صدروم آیات کې راغلي یا نور وجیم دي. بنی اسرائیل 15 پاره او د ترتیب عثماني مطابق چې دی دا 10 نمبر نازل شوی. ترتیب عثماني نمبر دا 10 دی او د ترتیب نزولی په اعتبار سره 50 یعنی 50 نمبر نازل دی بعد القصص، سورة قصص نه پس. او کلمات په دې صورت کې د 1533 کلمات تی پکې او حروف پکې 6400 حروف تی پکې. او سورة النحل ختم شو، ورپسې سورة بنی اسرائیل. نو دې په منځ کې ربط او تعلق څه دی؟ نو په هغه تیر صورت کې سورة النحل کې په آخره کې محسنینو سره د الله رب العزت د ملګرتیا ذکر او د معیت، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. او د دې صورت په شروع کې د متقی اعظم او د محسن اعظم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ او ذکر. آغا صورت کې الله رب العزت او فرمایل ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، حکمت سره چې دعوت ورکا. او په دې صورت کې الله رب العزت په دغه باندې په دغه حکمت باندې 11 اوامر او 14 نواهی ذکر کړل. او په آخره کې بیا وی ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، دا 29 آیات کې. د کشن په هغه تیر صورت یعنی په سورة النحل کې الله رب العزت او فرمایل وجادلهم بالتي هي احسن، جګړه وکړي سره په خسته انداز سره، په ښکلي انداز سره، یعنی په دلایل باندې پوي که په ښکلي انداز سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم. اوس په دې صورت کې په 53 نمبر 53 نمبر آیات کې د امت ته بیا حکم دی چې تاسو چې دی خلق په دلایل و براهین باندې په دې پوهه کې. اوس په تیر صورت کې په سورة النحل کې هغه کې الله رب العزت د شادو متعلق چې د مچې نه سروزي د شاتو د مچې نه هغه متعلق الله فرمایي فيه شفاء للناس، چې فدې کې د ظاهري مرضونو شفا ده. او په سورة بنی اسرائیل کې الله رب العزت فرمای د قرآن عظیم شان متعلق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، چې دا قرآن داسې کتاب دی چې دی کې ظاهرا باطنا ټول شفا ده. دا ربط او تعلق سره لږ شانتي. بیا دا سورة بنی اسرائیل دا مشتمل دی په 4 حصص باندې. 4 حصې دی پکې. اول حصہ چې دا هغه د 1 نمبر نواله تر 58 د یو آیات نواله د لومبنی نه تر 55 پورې، دویم نمبر او یایمه پورې دی بیا. او دریمه حصہ ثالثه چې کومه ده نو هغه سلم آیات پورې ده. او بیا اخیره حصہ چې کومه ده اخیره حصہ نو هغه بیا د دینه پس د سلم نه پس بس اخیره حصہ ده. اوس دا 4 حصو باندې دا صورت مشتمل دی. نو دی کې 4 علل 4 علتونه دا ذکر دي. 4 علتونه دا ذکر دي دا سبب د عذاب د قانونو چې په قانونو باندې عذاب راغلی، نو دا په ولې راغلی دی؟ د نزول د عذاب ولې شوی؟ د عذاب الله رب العزت د قانونو ته ولې ورکړي؟ که دغه اسباب بیا موجود شنو عذاب به بیا راځي. نو الله رب العزت په دې آیاتونو کې په دې 4 کې
په دې څلورو دا څلور اسباب په دې صورت کې ذکر کوي. نو دا صورت مشتمل دی په څلورو حصصو باندې. لومبنی نمبر حصہ کې الله رب العزت فرمای چې چا د انکار د توحید نه انکار وکړي، یعنی انکار توحید چې چا وکړو نو دا سبب دی د هلاکت د قوم، په دغه قوم باندې به عذاب راځي. لومبنی نمبر حصہ کې دا. دویم نمبر حصہ کې الله رب العزت فرمایي چې چا انکار وکړو د آیاتو د الله رب العزت نو معجزاتو نه نو دا سبب د عذاب، د دې وجې عذاب هم راځي. او دریم نمبر اخراج الرسول من الوطن، دا سبب د عذاب دی چې پیغمبر چې د هغه وخت کم پیغمبري هغه د وطن نه وباسلی شي، دا سبب د عذاب دی، دا سبب د عذاب دی. او څلورم نمبر استهزاء الرسول، چې پیغمبر پسې کله خندا وشي، ټوکې وشي، مسخرې وشي، نو دا سبب د عذاب دی، دا سبب د عذاب دی. نو دا څلور اسباب په دې کې ذکر کیږي، دا علتونه، دا علل ذکر کیږي چې کله دا علتونه نه نمرال دا اسباب یو سبب هم پکې راغی، د الله د نیکانو بزرگان یا د اولیاء د انبیاء وارثان هغې پسې خندا کیږي، یا د هغې چې د کوره وباسل شي، یا د نورې کیسې بیسې شي، انکار توحید شي، یا د آیاتو معجزاتو انکار شي، نو بیا هم د عذاب دا موجودېږي. نو په دې صورت کې دغه ذکر دی. الله رب العزت راته آسان کړي.